الرحیم درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوع كذا. د عقیدې باره کې یو مسله ده. د عقیدې باره کې وایي داسې ویله منع دي چې د فلاني ستوري په وجه په موږ باران وریږي. د باران نسبت څه ته کوي؟ ستوري ته کوي. دا ځینې کسان د قسمت او د نصیب نسبت هم ستوري ته کوي. ستاره او سیاره مې وي گردش کې ده. نو داسې ویله منع دي چې د ستوري طرف ته نسبت کوي چې موږ باندې باران د ستوري په وجه وریږي. حدیث شریف خو دی نو بس. باران باره کې د خلکو اعتقاد، باران باره کې د خلکو اعتقاد 1911 نمبر حدیث مبارک دی چې کوم غلط کاری غلط عقیده یو مونږ کې نه کنه الحمدلله به وایو شکر دې نه خو مونږ خدای بچ کړي یو ساتلی چې کوم یو غلط کاری یا غلطه عقیده او خدای پاک ته ساتلی یو کنه او نو مې کړي نو سبا وایو الحمدلله چې دې نه خو خدای ساتلی صحیح ده. بالکل دا زمونږ وطن کې داسې څوک نه وایي چې دا باران د فلاني ستوري په وجه وورید. 1731 نمبر حدیث مبارک دی. عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. زید بن خالد زمون سردار سیدنا حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک دې راضی شي، اللہ پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، اللہ پاک دې زما ستاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال فرمائی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د جمع منځ راکو صلاة الصبح د سحر د منځ بالحدیبیه په حدیبیه مقام باندې فی اسر سماء د باران وریدو نه پس شپې باران شوی حدیبیه کې سحر د سحر جمع را لراکا څنګه تاسو د سحر جمع نه فارغ شوی اوس نو كانت من الليل و باران شوی د شپې. فلما انصرف اقبل على الناس چې کله مونځ نه فارغ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو خلکو ته رامخ فقال وی فرمایل هل تدرون ماذا قال ربكم څه خبر یی چې ستاسو رب ستاسو پروردگار سو فرمایل د نن شپه کې د اوس سات کې ماته رب سویلی دي تاسو پاغي خبر یی. ظاهره خبر ده چې صحابه خو هغې نه خبر نو او دا تپوس نبی علیہ السلام څه دپاره کولو متوجه کولو دپاره چې خبره کې نو چې چاته کې چې هغه خو متوجه وي که نه چې د هغه توجه نی بیا خبره د پاسه تېرېږي سرونو د پاسه. هل تدرون ماذا قال ربكم درته پته شته دی چې ستاسو رب څه فرمایل؟ قالو صحابه ورزکو الله ورسوله اعلم الله ته په ذات خود پته ده او رسول خبر کړی دی نو دواړو ته پته ده الله او رسول ته پته ده علم چې کله هم داسې ټکي راشي د دې په حق له وضاحت دل او دماغ کې کېنوي. الله او رسول ته پته ده ډېرو حدیثونو کې داسې راغلي دي کنه الله او رسول ته د دې مطلب دی چې الله ته په ذات خود پته ده او رسول یې خبر کړی دی. قال نبی علیہ السلام فرمایل قال الله پاک فرمایل اصبح من عبادی مؤمن بی سبا کو زما بندگانو کې یو هغه کس چې په ما ایمان لري وکافر بی او بل هغه کس هم سبا کو چې په ما کفر لري یعنی یو مؤمن دی او بل کافر دی. اوس وضاحت بیا الله پاک د خپل خبرې کوي چې یو د ایمان حالت کې سبا کو یو د کفر حالت کې سبا کو نو دا کم ایمان او کم کفر دی. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته شپې باران شوی دی سحر راپاسېدو یو کس هغه وویل
وی بیګا شپه په موږ باندې د خدای فضل او رحم سره باران شوی دی. څه وویل؟ د الله فضل او رحم سره باران شوی. فذلک مؤمن بی، نو دا خو په ما باندې ایمان لرونکی دی. مطلب د باران په حق لبا د ایماندار وینا دی چې دا د خدای فضل او رحم سره ووري. کافر بالکوكب، او د انکار کوونکی دی د ستوري نه، د ستوري طرف ته نسبت ونه. مونږ کې ځینې کسان چې باران شوی او بیګا د ټي وي بزرګانو ویلي وي، هغوی داسې وایي ویلي وو، پیشنګویي کړې وه چې کېږي. نو باران خو د هغوی پیشنګویه سره ونه شو، دا خو د چا فضل او رحم سره، د الله پاک فضل او رحم. هغوی خو صرف د علاماتو په وجه باندې او د آلاتو په وجه باندې خبر ورکړو، لکه ترمامیټر د انسان ژبې لاندې طرف کې کېښودلی شي او منټ دوه پسې ډاکټر وګوري نو څه وایي ده کې تبه شته دی، دې وجود کې تبه ده. نو ته د ډاکټر نه د آلات او علامات خوا که بیا خو نشي ویلی. واما من قال، او بل هغه کس دی چې هغه وویل مطرنا بنوع کذا و کذا، دا فلاني فلاني ستوري په وجه باندې موږ باندې باران ورېدو، دا فلاني ستوری دلته لاړو، ډنګړی ستوری دلته لاړو، بیا هغې سره تو پیدا شو، هغې سره دو شو، نو هغې ته نسبت کوي. فذلک کافر بی، نو دا په ما باندې کفر لرونکی کس دی. مؤمن بالکوكب، ایمان لرونکی دی په ستوري. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری کتاب الایمان باب یستقبل الامام الناس اذا سلم کې ذکر کړی دی. صحیح مسلم شریف کی کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بنوع کذا. موطا امام مالک کی دا شان مسند احمد شریف کی په جلد 6 او حدیث نمبر 17060 نمبر باندې ذکر دی، او صحیح ابن حبان کې 188 نمبر باندې ذکر دی. یعنی دومره ګڼ شمېر حضرات محدثینو خپل د حدیثونو په ذخیرو کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. تشریح یې څه ده؟ یو کس وایي چې مطرنا بنوع کذا و کذا، په موږ باندې باران فلانی فلانی ستوري سره وشو، نو دې کې یې دا ستوري د باران دپاره مؤثر بالذات وګڼل، یعنی د باران کې اثر دا د ستوري کړی دی، د ستوري د ذات کړی دی. نو دا غلطه عقیده ده، دا ښکاره کوي دی حدیث کې چې دا باطله ده او دا شانتې عقیده لرل شرک دی. امام نووي رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د باران نسبت د ستورو طرف ته کول صریح کفر دی، او که د باران نسبت د ستورو طرف ته صرف د یو علامت په طور باندې وشي نو دا بیا کفر نه دی، خو بیا هم د دې قسمه الفاظو استعمال غلط دی. لکه موږ او تاسو وایو نیټ کې راغلی دي چې باران به کېږي، خو زمونږ د مسلمانانو ایمان او عقیده سي چې باران څوک وري؟ الله. او دا د مخکې نه د موسمیاتو حال معلومول، د بټو والا حال معلومه کي، نو زر زر په کچه خښتو باندې پلاستیک راکاږي. نور د چا چې باران سره واسطه او باران سره لوی نقصان کیږي نو هغه ځان خبري. نو دا موږ مسلمانان چې ځان خبرو کنه نو زمونږ ایمان او یقین دا دی چې باران الله وري، د نیټ والا یا موسمیات والا نه وري، او دا صرف د علامت په تور باندې ته ځان خبرو. نسبت زمونږ استاد د مؤمنانو د الله ذات طرف دی. بیا علامه شبیر احمد عثماني صاحب یو ډیر جلیل القدر عالم تیر شوی دي، الله دې په کروڑها رحمتونه نازل کړي. هغه فرمایلی دي چې د حدیث کې خو کفر ورته ویلو چې څوک ستوري ته د باران نسبت کوي، دي ته خو نبی علیہ السلام بلکې الله پاک ورته کفر ویل. نو د کفر دوه قسمونه دي، حیات ساتو. یو کفر حقیقي دی چې بس اصول کافر ته جوړیږي، او یو کفر مجازي دی چې هغه سره خو کافر کیږي نه، خو هغه نه مراد د خدای د نعمت ناقدری او ناشکری ده، کفران نعمت ورته وایي. نو د حدیث کې چې الله پاک فرمایلی دي چې کافر دی هغه کس چې د باران نسبت ستوري ته کوي، نو دا هغه صورت کې چې کله دی بالکل حقیقتا د زړه د خلاص ستوري ته د باران نسبت کوي، دا څه کوم قلم په جهان کې شته، نو دا بیا کفر حقیقي دی، اصول کافر ته جوړ شو. ځکه نور روایاتو کې راغلي دي فیصبحوا مشرکین، مشرکان شي، دا ځکه دا ستوری یې په باران ورولو کې د الله سره شریک کو، نو ځکه مشرک شو. او که داسې نی بیا تینا کفر مجازي مراد دی، ناقدري، چې د باران نسبت ستوري ته کوي، عقیده نی خاصه د علامت په تور باندې کوي، نو بیا هم د خدای د نعمت ناقدري او کباس چې مسلمان یا بصفا سوترا وینا دا کوي چې باران د خدای فضل او رحم سره ورېږي، د الله پاک ذات طرف ته نسبت کوي. بلکې دا خو صرف د باران خبره ده کنه، ما ته لګه توجه کوي مشران ورونو، صرف د باران مسله دی حدیث کې روانه ده نه. مسلمان چی کنه
دی به د هر څیز نسبت الله پاک ته کوي چې کوم کار دی په خپلو لاسونو مو کې کنه نو بیا به هم څه وایي چې دا لکه اوس موږ او تاسو یو لوی عمل را باندې الله پاک وکړو راپیسولو بسترې نه او د دې ژوند د نوې ورځې شروع د خپل در نه را باندې وکړه الحمدلله نو موږ به څه وایو چې دا د چا توفیق سره وشو د خطا نه به هم داسې نه وایو یاره بس ځان ته مې د شپې نه الارم پر ټایم کړی و ما وایي چې رانه به یو مونځ هم بې جمع کېږي نه بس زه راپاڅېدم او بس بچي مې راپاڅول او زه داسې دا غلطه نه ده ټیک خبره ده خو د دې نه بهتره دغه ده چې د الله توفیق سره راپاڅېدم د الله دې کې درته یو خبره اورم غوږ ونیسئ ډېره ښکلې خبره ده تاسو زړونه به پرې ډېر خوشحاله شي وایي بنده چې کله اوس دا نیک عمل شو جومات ته رالو بیا سلازه کېناستو د الله توفیق سره وایي بنده چې کله داسې وایي که نه چې زه جومات ته رالم ما مونځ وکړو ما اودس وکړو زه درس کې کېناستم ما تکبیر الله راټینګ کړو نو وایي د الله طرف نه ورته اواز راځي چې کېنه بنده توفیق چا درکړی کېنه بنده وي الله ته خو حق شته که نه چې راته ووایي کېنه بنده توفیق چا درکړی د چا په لاس وخت پورې رالي د الله سپې د چا دي چا راکړي دي دا طاقت پکې چا چولې کېنه وي او چې کله بنده داسې ووایي چې د الله توفیق سره په وخت راپاڅېدم د الله توفیق سره مې اودس وکړو د الله توفیق سره مې سنت په اول وخت کې په کور کې وکړه په اول رکعت کې مې د الله توفیق سره قل یا ایها الکافرون دویم کې قل هو الله احد سورت وویلو د الله توفیق سره په وخت جمع رالم د الله توفیق سره اقامت کې شامل شوم د الله توفیق سره تکبیر الله مې ونیو د الله توفیق سره مې جمع وکړه د الله توفیق سره مې تسبیحات وکړه د الله توفیق سره مې دعا وغوښته د الله توفیق سره درس کې کېناستم وایي د الله د طرف نه ورته جواب راځي په مینه او په محبت بنده توفیق خو بېشکه ما درکړ خو عمل خو تا کړی دی که نه هغه اول کې څه وایي کېنه وي توفیق چا درکړی دی او د دویم کې څه وایي بنده وي عمل خو تا کړی دی که نه نو هغه اوله خوښ وکړه دا دویم هم خوښه ده نو هر کار کې د بچو ته د وړو ته به هم دا ښایي چې دا کار چا وکړو په کور کې به د کور خلکو ته هم وایو چې بچې پلار ته وایي ماله کاپی راوړه پنسل راوړه شاپنر راوړه ربړ راوړه ټافي راوړه بیګ راله راوړه دا غواړي که نه جرابې راله راوړه بنین راوړه څادر راوړه نو د کور خلک یعنې ښځه او خاوند د دواړو کمبینیشن به برابر وي ښځه به ټوله ورځ دا بچې چې د لاسه کوي څه به ورته وایي انشاءالله الله پاک به درله پنسل درکړي که خیر او زمونږ ښځې ورته ټوله ورځ څه وایي ابو به دې راشي پلار به دله راوړي نو د هغه یقین هم په چا جوړېږي او پخېږي په الله پاک ولا یقین پوخ او پلار هم ورته دا وایي انشاءالله چې نصیب کې دې وي الله پاک به درله درکړي د ځان نه خبره اړوي چا ته او دې کې د الله مدد شامل حال کېږي زمونږ ډېر کارونه چې نیمګړي نیمخوا دي که نه مونږ نه دا چل شوی دی او ګران نه دی دې کې یو قسم له د بندګۍ اثر هم ښکاري د بندګۍ چې کولو والا خو زه نه یم کولو والا ذات څوک دی الله پاک الله جل جلاله دی زمونږ او ستاسو اعتقاد عقیده عمل هر څه درست کړي د شریعت مطابق دي روژې ته لږې ورځې پاتې شوې ښه دي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یو کس یا نشي کنه او هغه وایي چې ستاره د ستارو علم ورته راکوي چې باره کې ورته نوم وښیي او دغه ورته چې ستا باره کې ستاره تا ته به دې اخته کې ځان میلاوېږي او تا ته به غم میلاوېږي او تا ته به خوشحالي میلاوېږي دا خبرې او دا نجومي دی که نه ستارو نه بغیر نه ستاره دې داسې ده ستاره دې تشکیل دا نجومي دی او نجومي نه دی نجومي له چې څوک لاړو نبي علیه السلام فرمایي تاسو حدیث ویلی و عزت بیزاره یم یو رکعت دو سورتونه پکې نه نه نو په اووه عمل به دې څنګه نو بس مکروه به شي او که امام داسې امام یو که مقتدي مسله دواړه نه یو او د عوامو به مسله مقبول عوام مات به نه نه ماتېږي بې ثوابه به شي نیمګړی به شي ثواب نه بې ثوابه به شي